السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو کتونکو زه یم ستاسو ورور کاریم محمد ظفر عثماني. زه ښه راغلی وایم زما پر یوټیوب چینل باندې. تاسو ته معلومه ده چې زموږ کوشش دا دی چې موږ پر یوټیوب باندې ویډیو جوړ کړو، چونکې زما مورنۍ ژبه پښتو ده، نو په دې وجې زما کوشش دا و چې زه په پښتو کې یو وار بیا ویډیو جوړه کړم داسې پر ناولده طریقه باندې، پر جدیدي طریقه باندې، چونکې داسې نور ویډیو هم زما پر چینل باندې موجوده دي چې وختي ما جوړ کړي دي. نو د ویډیو چې کله زه جوړوم نو الحمدلله موږ د کوم استادانو سره سبق ویلی دی، استادانو سره، نو هغې زموږ رهنمایي په هر وخت کې کړې ده او موږ ته هر څه راښولي دي، هر څه یې راته ویلي دي. نو بیا هم که چیرې زموږ څه کوتاهي وشي نو دا زموږ خپله خامي ده. نو موږ به د الله پاک څخه دعا کوو چې ای پروردګاره موږ کوم کار په خپله ذمه اخیستی دی په صحیح طریقه سره د کولو توفیق را نصیب کړي ای پروردګاره. نو موږ هم دعاوې ته علم کوو، تاسې هم موږ له دعاوې کوئ. نو د یوټیوب چینل باندې دا کار کول په دې وجه لازمي و چې د مځکې پر سر باندې کم خلک چې د قرآن مجید سره محبت لرونکي دي، چې دوی دا غواړي چې قرآن مجید په خپله واوري او زده یې کړي یا نور ته زده کړي. ډېر داسې مسلمانان شته چې هغې کوشش دا و چې مطلب موږ قرآن مجید زده کړو او بیا دا په ښایسته اواز ویل شي، د دې بیا خپله یو اثر یې کله چې واوري د انسان پر زړه باندې اثر وکړي. نو په دې وجه د خلکو په دې شي کې سوچ باندې چې مطلب زه به دا ویډیو څنګه، زه به دا قرآن مجید څنګه زده کړم، دا به زه څنګه ځان ته معلومه کړم چې باید دا ښایسته اواز څنګه ولې د هر شي خپل اصل راځي. نو د ښایسته اواز د ویلو هم خپل اصل راځي. نو کله چې انسان پر هغه طریقه باندې ولاړ شي نو بیا دا د قرآن مجید اوازونه چې دي ګرته ده ته معلوم شي. نو چونکې د دې څخه مخکې ما یو دانه دوې ویډیو چې کوم اوس نوي تازه ما جوړ کړي دي، نو په دغه باره کې زه ګایدلی یم چې د قرآن مجید کوم اوازونه دي مشهوره اوازونه ودي. نو د هغه بعد بیا یو دوه نور چې هغه په ګډ سولو نو ته ځان ورسوي چې مشهور کېدل او تر خلکو پورې رسېدل. نو چونکې زما کوشش دا دی چې مطلب زه خلکو زیات سے زیات خبر کم، دا شی ورته اسانه کم. ولې دا یو دی شی دی، دا د پټېدو شی نه دی، بلکې دا یو د دین او د اسلام خدمت دی، د قرآن مجید خدمت دی چې کله یو مسلمان په خپله یو شی زده کړي او بیا تر نور مسلمانانو پورې ورسوي. چونکې مخکې خو داسې دور و چې مخکې دا جدید دور نه و، ټکنالوژي نه وه، موبایلان نه وو، ټي وي نه وو، ریډیوګانې نه وې، نیټ نه وو. نو خلکو چې به ول هغه به په دین او په اسلام یعنی په یو پسې قرآن مجید زده کول یا حدیث زده کولو دپاره یا د ښایسته اواز زده کولو دپاره به د یوه ملک څخه بل ملک ته تلل کوشش به کوي زده کول به. نو د هغې زده کړې اوس الحمدلله ثم الحمدلله موږ ډېر خوش نصیبه یو چې الله تعالی موږ په دا دور کې پیدا کړي. نو موږ ته دا لاره راکړې چې پر دا لاره نوې لار باندې موږ خدمت وکړو. په دې کې د تګ ضرورت نشته، په دې کې صرف د وخت ضرورت شته چې ته وخت ورکې، ستا سره موبایل در سره یي او ته پیکیج ولګوې او بیا دا شی ته وګورې، بیا دا شی تا ته اسانه کېږي. نو په دې وجې د دا لار دپاره هم د کسانو ضرورت و چې هغه پر دا لاره باندې کار وکړي. اوس داسې نه چې د قرآن مجید لکه په تېر ویډیو کې ما ویلي چې مطلب د قرآن مجید خدمت نه دی روان، بالکل روان دی، ډېر ښایسته روان دی الحمدلله. قرآن کرام، علما کرام ټوله لګیا دي، دعوت تبلیغ والا، مطلب جهاد والا، هر سړی پر خپله لار د دین اسلام پر لاره باندې روان دي، خپل خدمتونه کوي. نو چونکې زموږ دا کار دی چې موږ به د قرآن مجید خدمت کوو او خپله بیا مو زده کوو، نور ته بیا مو زده کوو. د زده کړې یا د زده کولو یا د ورښولو دا فایده ده چې په دې کې انسان خپله د سمېدو کوشش کوي چې مطلب په خپله سم سي او په ویلو کې چې ورته وایه انسان کې سم سي. نو لازمي خبره ده چې کله ته یو شی چاته وایې نو اول بیا په خپله وایه، چې ته په خپله ووایه ښایسته زده سو، بیا ته وبل ته ورسوې. نو دا کم خوش اوازي چې ده چې ما درته ویلو چې د دې مشهوره لهجې چې دی هغه ودي او بیا کې زیاتوب شوې نه شوې. نو دا لهجې چې دا بیا پر دوه قسمه دي، مطلب عربیان کم سعودي عربیه چې کومه طریقه ده او د مصر چې کومه طریقه ده، دا دواړې طریقې سره جلا دي. چونکې ته په یوه اواز کې د دې استعمال کولی شي. ما د وختي درته ویلي چې د عربو طریقه چې ده هغه په یوه لمانځه کې کم چې په زور لمونځ په جماعت سره کېږي، نو په هغه کې کله امام په زور سره جماعت ورکوي نو دی په زوره چې کوم قرات کوي، لکه د سهار په لمانځه کې یا د ماښام په لمانځه کې یا د ماخستن په لمانځه کې، نو د هغه رقم د مصر کومه طریقه چې ده هغه بیا دا رقم ده چې پر سټیج باندې کښېني په یو محفل کې یو پروګرام کې، یا چې کله د لنګوټو یو پروګرام یا دغه یو پروګرام، نو مسلمانانو ته دا خوند ورکوي څوک راوغواړي هغه یو قاري چې دی هغه قرات ورته ووایي د مصر پر طریقه باندې. په دې کې په 15 منټه کې 10 منټه یا 15 منټه یو قاري چې دی هغه لهجې بدلولی شي
بدلی ول د مصر طریقه دا غده چې د یو صد دویمه لهجه دویمه صدریمه څلورمه پنځمه ته ویل سي او برته بس کولای سي نو کوم چې طریقې دی اول به موږ دا پیژنو چې مطلب دا کوم لهجه چې موږ د کوو په دې کې به اول موږ دا پیژنو چې مطلب د دې د ویلو کوم سپیټ یا رفتار شې د الفاظ او ادایګي چې کومه ده چې مطلب ته وایي دې ته چې شول کېږي او دا پر څو قسمه باندې دي نو د دې مشهور نمونه چې هغه څلور دي اول د ویلو طریقه چې ده چې ته کوم الفاظ په کوم رفتار سره په کوم تیزی سره ادا کوي هغه اول نمبر باندې تحقیق دی ته ویل کېږي چونکه ما د استاد صدا ورېدلی و چې تحقیق ودی ته وایي چې کله یو استاد شاګرد ته مشکور کوي نو دې ته چې ویل کېږي تحقیق ویل کېږي بیا دغه بعد دویمه طریقه چې ده هغه ته دویم رفتار د الفاظ د ادایګي چې دی هغه ته ترتیل ویل کېږي لکه د مصر طریقه یا د قرآن مجید قرآن مجید کې کوم آیات راځي نو په سورة المزمل کې نو هغه ته چې دویمه طریقه د ترتیل ده هغه رفتار لکه کوم چې د سعودي مصر والا وای او بیا د هغه کوم دریمه طریقه چې د تدویر دی لکه څنګه چې د عرب والا جماعتونو ورکی په منځو کې کوم قرات وای په کوم رفتار سره چې وای هغه ته چې ویل کېږي هغه ته تدویر ویل کېږي بیا دغه بعد بیا چې دی دغه بعد بیا حدر ورته ویل کېږي حدر بیا دا دی چې کوم د تراوو طریقه ده په هغه کې د تراوو کې کوم رفتار استعمالیږي کوم تراوو یعنی د روزې په میاشت کې د روزې په میاشت کې کوم تراوی ورکول کېږي نو هغه رفتار ته چې ویل کېږي حدر ویل کېږي نو نور به مخته ان شاء الله موږ کوشش کوو چې مطلب پر دغه به بیا موږ ان شاء الله ویډیو جوړو چې تحقیق چشته وای ترتیل چشته وای تدویر چشته وای حاضر چشته وای ان شاء الله پر دې باندې ان شاء الله سوکه موږ ویډیو جوړو نو زه امید کوم چې د دې ویډیو د اوریدلو بعد ان شاء الله تاسو په سمجھ کې به ډیر سره راشي نو ماته دعا وکړئ زبم ته دعا وکوم تر یو بل ویډیو پورې چې ان شاء الله پر دې باندې موږ کوشش کوو مهنت کوو دغه خو ویډیوز ما پر نت پر یوټیوب چینل باندې موجود دي چې کوم ما وخت جوړ کړی وي نو په هغه کې استادانو زما رهنمایي کړې و چې مطلب دا سره کوم کوشش وکړ چې مطلب بیا جوړ کړ چې کوم مطلب ویډیو ستاره دي په هغه کې کوم خامیان دي یا کوتایان دي نو هغه به مست کې او بیا چې کوم خبر نور مزید مخترازي یا د کتابو په حواله د استادانو په حواله یا د جدید ټکنالوژي په حواله سره نو دا ګر شین چې دا بګرده مرتبه معلومیږي نو په دې وجه چې ویډیو جوړوم د ازما دا نوی ویډیو جوړول مقصد دا دی چې په دې کې د زړو کوم غلطیان چې داغه هم مخنیوي وسی او چې کوم نیو خبري مختزما مخترازي نیو خبري نو هغه به چې زه د تی سره تی ته وایم تی ته دروښایم چې به تی ته معلومات په معلومات کې اضافه راشي او زما په معلومات کې اضافه راشي نو ان شاء الله بیا به د نیو ویډیو سره ملاقات کو فلحال ماته اجازه راکړئ د بل ویډیو پور شي زبل ویډیو جوړوم یا تاسو مخ ته حاضر یم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته